دا نادرن یونیورسټي ده او دا پارک ویو سیټي ده د خیبر پښتونخوا پرایویټ سیکټر چې کوم د ټولو نه غټه یونیورسټي ده نو هغه دا ده او دا پارک ویو سیټي هاوسینګ سکیم دی نو ډېر زبردست مقام دی دې کې ډېر تیزۍ سره بوکینګ شروع دی او کم قیمت باندې چې دلته بوکینګ شروع دی په کم قسط باندې شروع دی نو اندازه ده چې دا ډېر زر به دا ختم شي او چې کم کسان زر تر زره راغل نو هغوی به پکې خپله حصه واخیستی شي دغه مخامخ د هاوسینګ پارک ویو سیټي زمونږ ذمہ داری ده چې نوښار کې داسې څه ډیولپمنټ کیږي خلقو د فیدې څه کار کیږي د نوښار د ښایستوالي دپاره څه کوشش کیږي نو مونږ په هغې باندې خامخا خپله خبره هم کوو دلچسپۍ اخیستو واله خلق هغه د دې نه خبره و دې ټایم کې دا پارک ویو سیټي که د دې محل وقوع باره کې تاسو سره مونږ خبره وکړو نو مونږ ته مخامخ دا جی ټي روډ دی او د جی ټي روډ هغه حصه ده چې د نوښار ایجوکیشنل سیټي ورته ویلی شو پلاټونو حوالې سره که مونږ خبره وکړو د بوکینګ آغاز شوی دی قیمتونه دې ټایم کې کم دي او د 5 مرلو د پلاټ قیمت دلته مقرر شوی دی 10 لکه روپۍ د 7 مرلو د پلاټ قیمت مقرر شوی دی 14 لکه روپۍ د 10 مرلو د پلاټ قیمت مقرر شوی دی 20 لکه روپۍ او په قسطونو باندې السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زیم شاجي ګرانو کتونکو مونږه نوښار کې پارک ویو سیټي کې ولاړ یو تاسو ته به د دې ټول محل وقوع باره کې خبره کوو د دې ځای د مناظر د دې ځای فضا د دې ځای اهمیت دا ټول تاسو ته بیانو زمونږ ذمہ داري ده چې نوښار کې داسې څه ډیولپمنټ کیږي د خلقو د فیدې څه کار کیږي د نوښار د ښایستوالي دپاره څه کوشش کیږي نو مونږ په هغې باندې خامخا خپله خبره هم کوو او نوښار نه بلکې ټوله صوبه او دې دلچسپۍ اخیستو واله خلق هغه د دې نه خبره و دې ټایم کې دا پارک ویو سیټي که د دې محل وقوع باره کې تاسو سره مونږ خبره وکړو نو مونږ ته مخامخ دا جی ټي روډ دی او د جی ټي روډ هغه حصه ده چې د نوښار ایجوکیشن هب ورته ویلی ایجوکیشنل سیټي ورته ویلی شو دا ایجوکیشن هب دی د ټولو نه غټې تعلیمي ادارې دغه حصه کې پرتې دي دې سره سره دغلته ټولې هوټلې شادي هال دا پراته دي او مونږ ته مخامخ تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي دا نادرن یونیورسټي ده د نوښار او د دې پارک ویو سیټي سره خوا کې زمونږ میډیا کالوني جوډیشل کمپلیکس سپورټس کمپلیکس ایلیټ فورس چې کوم پولیس اکیډمي ده هغه پرته ده او بل طرف ته دا د پیراډایز سیټي چې کوم روډ را روان دی نو هغه روډ دی چې د ولی دی روډ ته به روځي او محل وقوع باره کې او اهمیت باره کې که مونږ خبره کوو نو دلته کې ډېر تاریخي رنګ محل هغه هم دلته نه یو څو قدمو باندې پروت دی چې خپل یو اهمیت لري دې ټایم کې د دې پارک ویو سیټي د بوکینګ آغاز شوی دی دلته کې د خلقو دلچسپي هم شته د دې ځای که مونږ ووایو د نوښار د سیلابونو او د هر قسمه آفتونو نه محفوظ ترین مقام که تصور کیدی شي نو دا په اوچتوالي باندې هم د ټول نوښار نه اوچت دی آب و هوا لحاظ سره که ووایو نو ډېره زرخیزه ځمکه ده او ډېره صفا اوبه ده دې ټایم کې خلک ګرځي او ښاریونه داسې ځایونو ته ځي چې هغه آباد وي سهولیاتي سوی ګیسي بجلي وي ټیلیفوني او نور داسې سهولیات چې هغه ژوند سره تړلي وي نو هغه وي ډېره لویه په زرګونو کناله باندې محیط د دی دا ایریا ده دې کې ترقیاتي کارونو آغاز هم شوی دی دې کې بوکینګ هم شروع شوی دی او ډېر ارزان قیمت باندې دې ټایم کې بوکینګ
جاری دی. ګرانو کتونکو د پلاټونو حوالې سره که مونږ خبره وکړو نو د خیبر پښتونخوا په سطح باندې دې ټایم کې علاقې اهمیت په خپل ځای ډېره پرفضا مقام خسته ایریا سیر و سیاحت حوالې سره تاریخي لحاظ سره د بوکینګ آغاز شوی دی. قیمتونه دې ټایم کې کم دي او زموږ د متوسطې طبقې دپاره زما په خیال د دې نه کم قیمت باندې به چته پلاټ نه ملاویږي. د 5 مرلو د پلاټ قیمت دلته مقرر شوی دی 10 لکه روپۍ. د 7 مرلو د پلاټ قیمت مقرر شوی دی 14 لکه روپۍ. د 10 مرلو د پلاټ قیمت مقرر شوی دی 20 لکه روپۍ او په قسطونو باندې تاسو به صرف بوکینګ کوئ او بیا 8000 روپۍ د میاشتې قسط. نو د یو عام غریب سړي دپاره د کور هغه خوب ته عملي جامه ورکولو دپاره دې ټیم ډېر لوی محنت کړی دی. زمونږ نوښار دی، زمونږ ښکلی نوښار د دې د ترقۍ یو منصوبه ده. مونږ ایکسپلور کوو، مونږ سفارش کوو، مونږ خلقو ته دا اطلاع ورکوو چې بالکل یو صفا ماحول، یو صفا ایریا، د هر قسمه مشکلاتو نه صفا داسې یو ځای دی چې انویسټمنټ پکې څوک کوي ځان دپاره په پلاټونو په قسطونو باندې کور د خپلو بچو دپاره د چت انتظام کوي. نو ډېره ښه موقع ده. مونږ راغلي وو دلته مونږ ښه پوره وزټ وکړو، ښه پوره تفصیلي معاینه مو وکړه. دا یونیورسټي ده، تاریخي اهمیت مو تاسو ته بیان کو. غیر چاپیره ټول چې کوم مونږ نومونه وایستل نو هغه ډیولپ شوي دي او دا هم ډېره زر ډیولپ کېدو والا. شاجي څه به وایي تاسو؟ یاره مونږ خو دا وایو حافظ صاحب یو خو دا په جي ټي روډ تقریبا 3 یا 2 کیلومتر په فاصله کې ده. یو دا محفوظ ځای دی، یو سیکیور دی، بل پکې بجلی که ټیلیفون څوک لګوي که ګیس دی هم ورسره تمام سہولیات دې کې موجود دي. بل د سیلاب نه محفوظ ده او بل ډېره ښکلې علاقه را او دا ډېره مشهوره ده. دې کې به کم سے کم تاریخي ځای دی. دې کې په والیا چې کومه ده دې کې د دې مالټار کاکا صاحب ورسره هم نږدې دی، پیراډایز ورسره هم نږدې. مونږ خلکو ته هم دا وایو چې بی مه مس کوئ، موکه نورې کالونۍ شتې. حقیقت خبره چې دې اول ویزټ وکئ بیا راشئ بیا بوکینګ وکئ. او دا ډېر اعتمادي خلک دي، اعتمادي ځای دی او ډېر ښایسته ځای دی او دوی خپل ملکیت باندې اغوښتی دی. خو اول مونږ تاسو ته وایو اول راشئ دا ځای وګورئ بیا به تاسو ته په خپله وکتئ بیا په خپله خرید و فروخت تاسو وکئ. ګرانو کتونکو شاملات نه دی، ملکیت دی. او غیر چاپیره چې کم پولیس اکیډمي ده، د میډیا کالوني مونږ ذکر وکړو، د دې سکولونو تعلیمي ادارو ایجوکیشنل هب، یو ایجوکیشنل سیټي دلته تقریبا جوړه ده. جي ټي روډ مخامخ کاري او ډېره اوچته لوړه ایریا ده. نادرن یونیورسټي مخامخ کاري او دې خوا لږ غونتې چې مخکې لاړ شو نو رنګ محل دی او سیر و سیاحت دې طرف ته زمونږ مخامخ پیراډایز سیټي او بیا هغې کې د هغې چې کوم روډ دی نو هغه به مین روډ دې روډ ته چې روځي نو په دې باندې به تېرېږي. نو اپرچونټي وه، موقع وه د نوښار خلقو لم بار چې کم خلق مزدوریانې کوي او هغوی په ارزان قیمت باندې، په سهولت باندې، په قسط باندې خپل ځان دپاره خپلو بچو دپاره د چت خواهشمند دي. نو مونږ به هغوی ته مشوره ورکوو چې هغوی خامخا د دې وزټ وکړي او دلته کې خپل انویسټمنټ وکړي. انشاءالله د هغوی انویسټمنټ به هغوی دپاره برکتناک ثابتېږي.